یو ورځ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوښتنه کو چې دستا خوږ نبی سره پړمنی ځل باندې ملاقات کله شو. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ زمون خوږ نبی سره بے پناه محبت جی. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ او زمون د خوږ نبی د محبت ډیر زیات واقعیت مولا په اسلامیک هیستوري کې کتلو ته ملاویږي. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه شو چې دستا خوږ نبی سره پړمنی ملاقات څنګه شو، نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کما واقعیت سنو کړی دا ادر سره په دې ویډیو کې شریکو ما ویډیو بخپل هم د ثواب په نیت باندې ګورئ او مخکې ملګرو سره به هم شریک کوئ او کمنټ کې با سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. جی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې پوښتنه شو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ الله فرمایل چې پخوا چې کم عرب و هغه په خپل غلامانو باندې با ډیر زیات کارونه کول، د غلام به ډیر زیات کمزور او دوی په سخت کارونه کول. جی عربو کې د غلامانو ډیر زیاتو هغه ټایم کې چې کم عربیانو ای به غلامانو سره ډیر زیات ظلم کولو. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کوم هغه هم د چا غلامو یو ځل په حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ باندې ډیره زیاته تبه و ډیره تیزه تبه و ډیر زیات بیمارو ماسخوتان ټایم بس پزان باندې صادر واچولو او د بیماری په وجه باندې ود شو. دا ټایم په ان مالک راغله، مالک چې کتري چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خود شوی دی، نو مالک ډیر زیات غوسه شوی دی، د خوب نه را پاسول دی او یو بوري جوار ول ورکړي چې دا بټول شپه اوړکه سحر چې ز پاسم چې دا وړتا اوړکړي وي. په خوا به د لاسونو هغه میچن وي، میچن به ورته به داسې تاول او پاغي باندې به غنم یا جوار اوړکول او د سزا په تور باندې حضرت بلال رضی الله عنه نا کمیز هم وکړو او سخت د یخنۍ شپه وا او بهر صحن کې دروازې سره د ګیټ لارې دروازه چې کوموي د کور مین دروازه هغه سره کېنولو صحن کې. یو خو حضرت بلال رضی الله عنه ډیر زیات بیمارو، بل یخنی و او بل ته کمیز هم وکړو د سزا په تور باندې او بل ولا د شپې د پاره ټول شپې به وته د میچن داوي او دا وړه د غنم د جوار چې کم دي دا به توړه کې. حضرت بلال رضی الله عنه ناستو جړلی او هغه میچن په لاس باندې تاول هغه جوار وړه کول. جی دغه ټایم په زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ول دروازه ډبول ده، خو دغه ټایم کې حضرت بلال رضی الله عنه زمون خوږ نبی نه پیژندو، ځکه بلال رضی الله عنه فرمایلی دي چې زما بهر ډیر زیات وتل بنو د عرب خلک ما ډیر زیات نه پیژندل، ځکه چې زما کور کې کارونه ډیر زیات او زما چې کم مالک هغه په ما باندې ډیر سخت کارونه کول، نو ما څوک نه پیژندل، د اسلام نه هم نا واقف وم. دغه ټایم په چې ټایم زمون خوږ نبی ورغله د خو حضرت بلال رضی الله عنه زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هغه ټایم نه پیژندو چې دا پیغمبر دی او د الله پاک په دې دنیا باندې دومره غټ مقام ورکړی دی. حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې ټایم ما دروازه کولو کو چې موقعتون زما مخله یو پرنور شخصیت ولاړو او یو پرنون یو خاسته ځوان زما مخله ولاړو. وای ما جړل وای هغه ما نه تاسو کو چې ځوانه ول جاړي، وای زه ډیر زیات غوسه او ما خفه هم ما بیمار هم ما اور ما ول ډیر سخت جملې هغه ځوان ته وي. زمون خوږ نبی یادلو چې هغه ما ډیر سخت جملو کې جواب ورکو چې دلته څوک د تبسونو خلک ډیر دي خو چا سره د مرست خلک ډیر کم دي. نو زمون خوږ نبی له ما ډیر سخت جملې استعمال کې حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي ځکه خو پیژندو نه چې دا خوږ نبی دی. نو ما ولا سخت جملې استعمال کې او د غزوان روان شوی چې دی روان شنو حضرت بلال رضی الله عنه فرمایي چې ما ولا دوباره आवाज ورکو چې ما تعالی وینه دلته تاسو خلک ډیر دي خو د مرسته او د امداد خلک نشته دي. نو اس ټایم پس د غزوان دوباره راغو چې ورسره په لاس کې د ګرمو پيو پیاله وا او ورسره سو کجوري وي، ما ته کجوري او ګرم پي راکل چې دا ته اوس کا او دستا په ځای بدا مې چې نزته وکم سحر چې ته پاسې د جوار چې کم دی ما نه وړکړي غواړه وړو مایش په باندې د غزوان مالا پي اور کجوري راوړي زخه خشتو د شو مزه بیماروم تبه مې و په دوی مشپه باندې بیا د غزوان راغو مال پي اور دغه کجوري راکې ما کجوري اور پي اوس کل اور د شمه په درې مشپه باندې هم د غزوان راغو مال دغه پي اور جوار کجوري راکې او زو د شمه او د غزوان ټوله شپه د ما د پاره دغه میچنه بتاوله اور دغه جوار د ما د پاره وړکول. د غزوان سو کو د غزوان زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید او جهانو دی واقعي نه پس حضرت بلال رضی الله عنه دا حضرت بلال رضی الله عنه او زمون د خوږ نبی رومبنه ملاقات. جی بیا د خوږ نبی په محبت کې حضرت بلال رضی الله عنه دومره گرفتار شو چې کله د مون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دې دنیا نه رخصت شو، نو چې کله به حضرت بلال رضی الله عنه اذان کولو او کله به اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تورسیدو، نو دغه ټایم په هغه باندې یو غشي راغه او هغه به دومره زیات جړل چې هغه اذان به هم نشو مکمل کوله. یعنی زمون د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وصال نه پس حضرت بلال رضی الله عنه اذان هم پرې خوجي. نو دا زمون د خوږ
نبی او د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د ملاقات چې کومړمنه ملاقات شو یو بل سره لیدن قتل شو هغه سپداسي طریقه باندې شو. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور د ثواب پنیت باندې مخکې ملګرو لور سوي. والسلام.